يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے زما خوگ حبیب دی خلق توایا کتاسو دا اللہ سر محبت کول غواړی نو فاتبعونی دی تا اوایا چی دی ستا تابیداری وکی فاتبعونی دی تا اوایا چی زما پیروی وکی ستا تابیداری دی وکی او ستا پا سنتو دی عمل اکی نو ما طرف تا برا ارسیگی فاتبعونی رب العالمین تا دا رسیدو دا پارا یولار دا چی اغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع دا کامل و مکمل اتباع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی چی دنیا کے کامیاب و ندی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع کرے وا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل فیروی کرے وا کل چی با اغیخ پل تعارف کو خپل پی جنگلی بے کولا نو دا صحابہ کرام و غٹ پی جنگلی بداوا وی مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیو مونگ دا امام الانبیاء صحابیو دا بداغی غٹ تعارفو دا بداغی غٹ دا پخر نخوا چی خپل تعارف پی پدی بنیاد کو یو پیرا صحابہ کرام یو علاقہ باندی روان دی یو زی کی دشپی ارادہ اکڑل چی دل تشپتی رو کلی خلق تیوی مونگا دل تشپتی رو دی زنگل کی اغوی ورتوائی دی زنگل کی زناور دی منظریان دی ماتون کی زناور دی ورتوائی تاسو اجازت اکیو تاسو خلاص یہ مونگ بدل تشپتی رو مونگ تا بدل تا اس سیزم نقصان نرارسی وی سیدہ چکل صحابہ کرامو د شپې اراده د تیرولو اکړل یو صحابي لږ اوچت ځای ته وخت چې اوچت ځای ته وختو نو د ځنګل زناورو ته تقریر شروع کوي اے د ځنګل زناورو اے د ځنګل زناورو مونږ څوک یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو بس دا امام الانبیاء صحابیو پاغم ایمان راوڑے دے نن بدل تشپتی رو نن مونگ دیزے کی دشپے ارادہ کڑے دا خبردار چی گورے مونگ تا نقصان را اون رسوئے دا زنگل زناورو تا صحابی تقریر کی خپل تعارف کی مونگ دا امام الانبیاء صحابیو بس پلارو نکنم نالی پلان کی نصب سر میں تعلق تے نا مونگ دا امام الانبیاء صحابیو بس دا اغسر یوزے پاتی شویو نن بشپتی رو
خبردار چې ګورې مونږ له تکلیف را نه کوي او مونږ ته دا ځای خالی کوي. روایاتو کې راځي وی منظریانو خپل بچی په غیږو کې اغستی او ځای صحابه کرامو ته خالی کو. په تقریر به بیا زناور هم پوهېدل چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامله اتباع وکړله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو لخکر لیږلی دی او د دې ځای نه د لخکر امیر ته آواز کوي یا ساریت الجبل، اے ساریا غر ته وګوره دشمن در پسې در روان دی. د دې ځای نه هوا آواز واغستو اوچتې کو ویړو او د امیر په غوږو کې ارتو کو. امیر وی دا آواز خو د امیر المؤمنین دی، دا آواز خو د امیر المؤمنین د طرف نه راغی چې یا ساریت الجبل، اے ساریه غر ته وګوره غر ته. هغې امیر چې شا طرف ته وکتل نو د غر د طرفه پسې دشمن را روان، دی پسې واپس شول او دشمن لی شکست ورک. د دې ځای نه هوا آواز اوچت کو او ویړو د امیر المؤمنین په غوږو کې د لخکر د امیر په غوږو کې د امیر المؤمنین آواز ارتاو کو. دا ولې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل اتباع کړې وه. صحیح معنو کې د امام الانبیاء په نقش قدم باندې روان شوي وو. نبی علیہ السلام خبره کړې ده او صحابي هغه خبره په هغه ټیم منلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ اعلان وکړو وی مسلمانانو له به د خوږو اوبو کویې څوک والي. نبی علیہ السلام اعلان وکړو، عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې لاړو د خوږو اوبو کویې مسلمانانو له واغست. د مسلمانانو ته خوږې اوبه نه وي، کویې واغستو مسلمانانو ته وقف کو. بیا یو موقع راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اوبه راوړلې. وی د الله حبیبه دا اوبه وسکا، وی دا خوږې اوبه دي د الله حبیبه ویسکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه اوبه څکلې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه لوښې به نیولې ما یو اوبه ترېنه تسکه، خو لوښې به زما په لاس کې، لوښې به زما لاسو کې او ته ترېنه اوبه څکه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي عثمانه رضی الله تعالی عنہ صحیح ده، نن لوښې ستا په لاس کې دی او زه ترې اوبه څکمه او په جنت کې به لوښې زما په لاس کې او ته به اوبه څکې. عثمان رضی الله تعالی عنہ د امام الانبیاء اتباع دا د جنت ملګرتیا ده، دا د جنت کامیابی ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ موجود دی او نبی علیہ السلام صحابه ته وایي لکل نبی رفیق، اے صحابه د هر پیغمبر یو ملګری کنه، د هر پیغمبر ملګری ورفیقی او اے صحابه زما ملګری پیژنئ، ورفیقی او زما ملګری یعنی پل جنت په جنت کې عثمان اب عثمان رضی الله تعالی دا زما د جنت ملګری دی، دا زما د جنت ملګری دی. صحابه وی کامله اتباع وکړله، الله په ټوله دنیا وځلول. انس رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده مینه دې ته وایي، محبت دې ته وایي. وفات نه مخکې وایي چې مونږ کله مړي له غسل ورکو تاسو به لیدي خلق ورله د سجدې په ځای باندې خوشبوی لګي چې په کومو ځایونو یې سجده لګولي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې زه کله وفات شمه او مال غسل راکئ نو مال به د سجدو په ځای باندې خوشبوی نه لګوئ، څه به پې لګو؟ وی د امام الانبیاء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما چې 10 کاله خدمت کړی دی د هغه خوله پرته ده د وجود، هغه خوله به راوالی ماله به یې د سجدو په ځایونو باندې ولګوئ. د امام الانبیاء د وجود خوله ماله
د سجدو په ځایونو ولګوئ چې د غسل نه پس او بیا مې قبر ته الله ته وسپارئ. خو چې د امام الانبیا د وجود خوله په ما باندې لګېدلي دومره مینه د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځانونه یې پې قربان کړل، بچی پې قربان کړل، خاندانونه یې پې قربان کړل. بعضې صحابه به داسې وو چې امام الانبیا به له تشکیل وکړو، جهاد له به لاړل، تشکیل نه به واپس راغې، کور ته به لا نه وتلی، امام الانبیا به له دوباره بل تشکیل وکړو، کور ته به نه وتلی، امام الانبیا به وی دې طرف ته به تشکیل کړی دی، هغې طرف ته به روان شو. صحابه یو ځای ته ولیږل، صحابه کرام روان جهاد لتلل، لار کې دوران کې دریاب راغی، اوبه راللې، څنګه به تیریږو، مخې ته اوبه دي. دا داسې مجاهدین په کار وي، جهاد د داسې خلقو کار و چې مخې ته اوبه راللې، وی څه چل به کوو، مخې ته اوبه دي، وی امیر دې مخکې شي، امیر به مخکې که نه، صحابه کرامو کې چې کم امیر و هغه ور مخکې شو، اوبو ته ودرېدو، اوبو ته یې لږ تقریر وکړو، اوبو ته یې تقریر وکړو، اوبو ته تقریر کوي، وی مونږ د امام الانبیا صحابه یو او مونږ ته حکم د تګ دی، مونږ به په تا تیریږو خو مونږ له به لار راکې. او سورلي ورودنګوله، صحابه ورته ویې راځئ راپسې، په اوبو باندې ورلل. احادیث مبارکو کې راځي چې کله په اوبو پورې وتل اپله واوړېدل، نو د اسونو دا سوی چې وي دا خپې په دې پوریم د اوبو ساس کې نو چې صحابه اپله واوړېدل. دا د امام الانبیا صحابه وو، هغې ته پته وه چې موږ د امام الانبیا کامل او مکمله اتباع کړې ده، موږ له به یو شی مخې له نه راځي، یو شی به رالم مخې له نه راځي، یو رکاوټ په مخې له نه رات، نه به ورته یو رکاوټ مخې ته ودرېدی شي. موږ د امام الانبیا صحابه یو، موږ د امام الانبیا سره په یو تالی خوراک کړی دی، موږ د امام الانبیا خبرې راته یادې دي. یو صحابي خپل خادم ولېږوي، ورشه ماله یو سورلي واله، هغه چې لاړ هلته یې سورلي په 300 روپۍ باندې بیه کړله. چې راغې هغه سورلی مالک م راوستو او دا خادم ورسره م دی، وی دا مې په 300 بیه کړې ده. دا صحابي ورته وی دا خو د 300 نه ده، دا خو د ډیرو ده، زه یې ولې د ده نه په 300 والم، دې کې ده ته نقصان دی. نو 400، نو بیا وی د 400 هم نه ده، دا د 500 ده، نو بیا وی د 500 هم نه ده، نو آخر کې 800 ته وختو، نو 800 یې ورله ورکړې وي سورلي راکمه. چې هغه رخصت شو، نو دا خادم یې ورته وی حضرت دا بیه خو د 2 تنو جوړه خي، ما تاله په 300 تیار کړی و، تا ولې 800 ورکړلې؟ د صحابي ورته وی یاد ساته، ما ته یادېږي چې ما د امام الانبیا په لاس کې لاس یخیو، ما د نبی علیه السلام په لاس کې لاس ورکړی و، ما یې داسې لاس په لاس کې یخیو او ما نه یې څه خبرې وعدې اخیستلې، ما ورسره عهد کو، ما ورسره بیعت کو، لاس مې د امام الانبیا په لاس کې و چې ما ته وی چې مسلمان له به نقصان نه ورکوي، دا ما بیعت کړی و د امام الانبیا سره چې زه به مسلمان له نقصان نه ورکوم، او ما لیدله چې دا سیس کې ډیر قیمت دی او زه دله کمې ورکوم، دا ته نقصان ورکول. صحابه داسې صحابه اغستل او خرڅول کړي دي، خو داسې یې کړي دي. صحابه ژوند تیر کړی دی، خو داسې یې کړی دی. یو صحابي بلال رضی الله تعالی عنہ ته صرف دا وی ای د تورې ښځې زویه یو پیغور غونتی ورک، هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د ما ته داسې ووی، نبی علیه السلام راوغوښتو، وی تاله د جاهلیت هغه خبرې نه دي پرېښودې،
دا خو د جاهلیت خبرې دي، دا تا نه دي پرېښودي. هغه په ډاګه سم لاستو وی زه به اله پاسمه چې دی راشي او په ما د پاسه خپه کېږي نو زه به اله پاسم. دا ما دومره غټ جرم کړی. صرف یو یا بلال رضی الله تعالی عنہ یا بل صحابي خو صرف قدر دقه خبره ورته وکړل او نبی علیہ السلام زورنه ورکړله وی زه به په ډاګه سم لم او دی را باندې خپه د پاسه کېږي. اله به زما یقین وشي چې د د زړه نه خفګان ووت، د زړه نه خفګان ووت. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ورځ تپوس کې وی د الله حبیبه د معراج په شپه چې ستا سره د الله خبرې شوې وي هغې کې ما ته یوه خبره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای هغې کې یوه خبره دا وه چې څوک د چا مسلمان زړه خوشحاله کی دی به سیده جنت ته ځي. دا پکې ما ته یوه ویلی شي چې بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها دا خبره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وکړله نو په جړا شو. دا ورته ته ولې جاړې؟ نبی علیہ السلام خو وی چې چا د مسلمان زړه خوشحاله کو سیده به جنت ته ځي. هغه ورته وی بیبي عایشې ته د خبرې یو روح ګورې او بل روح یې نه ګورې که نه. د خبرې بل روح دا دی چې چا مسلمان خپه کو دی به سیده جهنم ته ځي که نه. یو روح دغه دی خو بل روح دا دی. دا ډېر سخت روح لري دا خبره. صحابه کرامو به دومره احتیاط کو، دومره ښکلې اتباع د امام الانبیا په نبی علیہ السلام دومره مین وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ووته په اظهار ځای کې یو صحابي ناست دی. نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ صحابي نبی علیہ السلام ته وایي. نبی علیہ السلام ورته وایي تا تیارې څه کړی دی؟ تیارې دې کړی دی چې د قیامت تپوس مانه کوې؟ وایي د الله حبیبه تیارې مې نه دی کړی خو د الله حبیبه تا سره مې ډېره مینه ده، تا سره مې ډېره مینه ده، په تا ډېر مین یم. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره یي په آخرت کې چې په دنیا کې د چا سره مینه او محبت کړي. ته به ما سره هلته کې یو ځای تا ما سره مینه ده. داسې صحابه پکې وو چې نبی علیہ السلام ورته وی والله انی لاحبک. صحابي ته به وی ای صحابي زما دې د الله په ذات قسمي چې زما ستا سره مینه ده، زما دې د الله په ذات قسمي. داسې صحابه مو چې امام الانبیا به ورته په خپله مینه قسم کو زما دې قسمي چې په تا مین یم، زما دې قسمي چې تا سره مې ډېره مینه ده. داسې صحابه مو چې امام الانبیا به ورسره دومره مینه کول، دومره مینه به یې کول. ډېره زیاته مینه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو سره کول، صحابو به ورسره هم ډېره مینه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راته هجرت یې کو، ماشومان ورله بهر ته وتلي اشعار ویل ښکلي ښکلي طلع البدر علینا سپوږمۍ راوختله چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته راته. استقبال له خلق وتلی دی. دې کې یو هلک دی طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اوښې ته نیغ نیغ ګوري او مخې ته یې ولاړ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا ولې ګوري؟ د الله حبیبه په تا ډېر مین یم، ته مې ډېر خوښ یې، نو بس ته مې خوښ یې، جدا اوښ مې دله اوښه مې دله خوښه ده، په تا ډېر مین یمه ځکه ستا سورلی ته ډېر نیغ نیغ ګورم. سړی چې په چا میني د هغه سورلي، د هغه لباس، د هغه پیزار، په هر څه بیا د خوښ وي. وی په تا ډېر مین یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده. نبی علیہ السلام چې راغی څو ورځې پسې صحابه ورته وی ما هغه طلحه ابن برا ونه لید. خو نبی علیہ السلام کې دا و چې د سړي تپوس پی بیا کو، تپوس پی کو.
ملګری به ډېر خیال سات هماغه طلحه ابن برا ونه لیدو صحابه ورته ویل خو ډېر بیمار شوی دی د الله حبیب بیمار دی وی آو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس لره شراغ دی ډېر بیمارو ډېر یې وجړل نبی علیه السلام ورته مه جاړه خدای به دې روح کې وي نه د الله حبیبه جاړم په دې نه چې مرمه خو جاړم په دې چې لوی ارمان به قبر ته اوسم ما چې کم وخت نه ته لیدی وې ما یې زه به تا پسې پیزار ګرځوم ما به ستا د سورلۍ مهار نیولی خو معلومیږي دا چې دا ارمانونه ټول قبر ته وړم دا ارمانونه مې نیمګړي پاتې کېږي دې کې نه پوره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې راووته صحابه ورته وی چې دی وفات شي بیا به ما خبر کړي زه یې جنازه وکړم او وفات شو بیا صحابه وی جنازه وکړه نبی علیه السلام بیا په سحر له تپوس کې طلحه ابن برا یا خو وفات شوی د الله حبیب وی جنازه وی هغه شوی ده وی تاسو ما ته نه وی چې ما یې جنازه کړې وی په خپله وی د الله حبیب هغه وصیت کړی و څه ویلی و وی دی ویلی و چې زما جنازې له به نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه راغواړه ځکه زما خواته یهود پاتې کېږي او شپه ده هسې نه چې امام الانبیا زما جنازې له راځي او په لار کې ورته څوک تکلیف ورکړي نو مه یې راغواړئ زما جنازې له ما جنازه به تاسو وکئ او خخ مې کوئ او زما د مینې علم الله ته دی بس نبی علیه السلام وی ښه صحابه ورته وی راځئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د قبر خواته ودرېد د قبر خواته ودرېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو دعا یې ورته وکړله د نبی علیه السلام سره یې مینه کړې وه نبی علیه السلام ورته داسې دعا کړې ده چې دا ټول کتابونه سړی لټ په لټ کې خو هغه شان دعا به ونه مومې اللهم الق اخانا خدایا زما دا رور طلحه چې دی خدایا د ده سره یو ملاقات وکړي الله خدایا زما دا رور طلحه چې دی خدایا د ده سره یو ملاقات وکړي خدایا داسې ملاقات ورسره وکړي بحیث تضحک الی وهو یضحک الیک خدایا داسې ملاقات ورسره وکړي خدایا چې دی تا ته وخاندي او ته ده ته وخاندي الله خدایا د الله خندا د الله د رضا نه دلیل دی خدایا د طلحه سره به داسې ملاقات کوي چې ته د ده نه رضی او دی ستا نه رضی خدایه داسې ملاقات ورسره وکړي دی به هم په میدان محشر کې ودرېږي که نه الله مخې ته به ځي نو امام الانبیا دعا کړې خدایا ملاقات به ورسره داسې کوي چې دی ستا نه رضی او ته د ده نه رضی خدایه داسې ملاقات به ورسره کوي چې ته ترې نه رضی صحابه مینه وکړله ځان له اخرت وګټو موږ په دنیاوي مینو کې او د دنیا په محبتونو کې وختونه ضایع کړل نبی علیه السلام دعا کړې د عثمان رضی الله تعالی عنه ته یو پیری ډېر خوراک په خلکو وخورو او د اختر ورځ وه نو نبی علیه السلام دعا وکړله وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان خدایا چې کله حساب میدان ولګي او د خلقو نه ته حساب علی خدایا د عثمان د حساب ټیم راشي نو سهل الحساب علی عثمان خدایا د عثمان سره به په حساب کې ډیره اسانی کوي خدایا دا زما سپارش دی الله عثمان سره به حساب کې ډیره اسانی کوي صحابه جنتونه وګټل نبی علیه السلام یو ورځ ناست دی صحابه ته وایي زما د امت نه به دومره خلق بی حساب جنت ته لاړ شي دا به بی حساب ځي صحابي ودرېد عکاشه نوم یې و وی د الله حبیبه ما تم دعا وکړه که نه چې خدای پاک دا بی حسابه خلق بخي چې ما ورسره مو بخي نبی علیه السلام دعا وکړه کېناست بل صحابي ودرېده وی ما تم دا دعا وکړه نبی علیه السلام ورته نه ته کېنه دا دعا د عکاشه په حق کې قبوله شول او ته کېنه بس دا د په حق کې قبوله شو
دا د یو خصوصیت و بس الله قبول کړله دا د په حق کې قبول نا مجلس کې ناس و نبی علیہ السلام وی د په حق کې دعا قبول شو دی به بی حساب زی جنت تا نو صحابه کرامو د امام الانبیاء سره ډیره مینه وه نو نبی علیہ السلام سره به مینه کو د نبی علیہ السلام سنت به ژوندي کو کوشش پکو په مخونو به ښکلي ګیرې راولو انشاءالله او چې د چا ګیرې شته دی خو چې لنډې دي که نه هغه دا ګیرې اوږدې کوي دا ګیرې اوږدې کوي هغه ګیرې اوږدې کوي ګیره خریلو هم ګناه کبیره ده او د موټي نه کمه ګیره لنډول دا هم ګناه کبیره ده دواړه ګناه کوي یوې خرۍ او بلې د موټي نه لنډۍ یا په قنچۍ شوله یا په بلیډ شوله نو دواړه ګناه کبیره ده او د یو پیغمبر داسې نو چې هغه د ګیره په مخ باندې نه وه دا د ټولو انبیاو مشترکه سنت دي نو لومبۍ د محبت نښه دا ده چې په مخ به د انبیاو سنت راولو او دا دعا کوئ ټولو ته وایم خدایه هغې پورې راله مرګ مه راولې خدایه چې په دې مخ مې اوږده ګیره نه ولاړه خدایه داسې مرګ مه راولې چې ما قبر کې کیدي او ما تازه جامت کړي او قبر کې کیدي او کفن کې کیدي او دې ته را روان شي دله اوس ملایک راشي دنه به درېم تپوس کوي که نه چې نبی علیہ السلام باره کې څه وایي دی به څنګه وایي چې دا زما پیغمبر دی وی به شکل دی نه دی برابر شکل خو نه دی برابر ته څنګه وایي نو چې کلم په دې مخ لاس راکاږئ که نه وایي خدایه ګناه مې کړې ده او په ګناه کې مبتلا یم خو خدایه ته توفیق راکړې چې د دې ګناه نه بچ شم بس ګناه ورته وایې یو ورځ به خدای توفیق درکړي قسم دی ای نوجوانانو که یا در باندې بړاسو باسو که تاسو وایئ چې دې را باندې تقریر پیټ کوي زما دې د الله په ذات قسمي که یا در باندې تقریر پیټ کوو یا در باندې خپل جذبات وباسو قسم په الله دا هم چرې نیت نه دی زه چې په منبر کښېنم زه په تا بړاس وباسم او په تا تقریر پیټ کوم ما نه به خدای تپوس کوي که نه چې دا منبر د چا دا د بړاس منبر و دا د تقریر د پیټ کولو منبر و د دې نه امام الانبیا په چا تقریر پیټ کړی و څوک یې نشانه کړی و چرې نه نشانه کوو نه خدای دې نه کي شاید ستاسو په مخ ګیره نه او زمونږ نه الله ته ډیر نږدې یې دا څه پته ده دا لیکل مونږ سره نشته دی چې ما سره ګیره ده او پګړی ده جو زه پاس یم نه دا لیکل د هیچا سره نشته خدای خبر چې الله ته به څوک نږدې وي که نه خدای یوه ظاهري ګناه خو ده که نه خدای دپاره نوجوانانو خفه کیږو در باندې خیر خوام یو دغه قبر کې به بیا نه مور یو نه به پلار یو نه به دوسي نه به روري هېڅوک ملګری به نه ناشنا ځای به ناشنا خلک به او په دې ګیره کې به بیا راټینګ کړی خدای خبر چې څه حال به م بیا کته نو ښکلې ګیرې پرېږدو او د بعضې مشرانو ته خو درخواست کومه ښکلي مشران دي مړه هسې م پرېښودې دي خو لږې اوږدې کوې که نه دا موټی ګیره څه ګران کار خو نه دی ما خپله یو څو مشران داسې ولیدل چې لاولې لنډې وې اوس یې اوږدې کړې چې هسې ورته وګورم دا ړمې خو هم خدای شکر دی په آخر کې دې ورسره د نیکۍ اراده وکړله خدایه اخره خاتمه دې وله برابر کړله خدایه نو دا څه عیب نه دی اوس دې وی دین ته مخه شوله اوس نو ښه نه ده چې په آخر کې دین ته مخه شوله او په آخر کې الله په مخ غټه ګیره راوستله دا پې د خدای فضل وي دا پې د خدای احسان وي نو په دې باندې چرې مه خوشحالېږئ چې ګیرې وخورئ یا لنډې کوئ بیا په چاپ کې ښه ودرېږئ داسې ځان ته وګورئ نه چرته نه چرې مه خوشحالېږئ په دقه ټیم کې م وایه خدایه اوس مې م ګناه وکړله اوس هم خدایه په ګناه کې یمه خو خدایه ته توفیق راکې چې په دې مخ مې ښکلې ګیره ودرېږي چې کم از کم چې مرمه چې دا سنت خو د ځان سره دې قبر ته ووسمه که نه چې دا یوه نښه خو را سره په قبر کې چې دا شکل خو مې برابر وي
نو د الله د رضا دپاره د چا نه هغه یې پرېږدوئ او د چا لنډې دي نو هغه یې اوږدې کوئ. دا د امام الانبیا سره د مینې دلیل دی. ښه دې له تاسو څنګه کینچي ریسي ور وړئ، دا چې ریسي کټ کوئ دې له ترس هم نه کېږي. دا چې ریسي بلیډ پې راکاږئ دا ویښته غورځېږي په نالۍ کې او بیا په دې کوڅو کې په نالو کې بهیږي، دې چاپونو کې په نالو کې رواني. ستاسو ترس نه کېږي. تاسو ته نبی علیه السلام نه مخې ته کېږي چې ښکلې ښکلې ږیره په مخ ولاړه وه. دا انبیا درته مخې ته نه ودرېږي. دا 1,24,000 کم و بیش انبیا هم نه مخې ته کېږي. به هر صورت مونږ به دعا کوو. ښه زمونږ کار دعا دی، خدایا په مخې ښکلې ښکلې ږیرې راولې. الله ته ورته دا ږیرې ښایسته کې الله، یا الله دا دې ذهنونو ته ور واچې الله، یا الله پړه کې د دې عظمت پیدا کې الله دا ورته ښایسته کې. یا الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې الله. یا الله مونږ ټولو له چې مرګ راولې خدایا چې غسل راله راکړي او کفن راکړي چې دا اوږدې ږیرې د سینې د پاسه پرتي او د غسل اوبه پکې خدایه چې داسې م قبر ته کوز کړي. الله مونږ ټولو نه رضا شي. و آخر دعوانا ان الحمد